څوک د نواز شریف استقبال لزی نو هغه به ډایرک جنت ته ځي لکه جنت ټکټ چې دی هغه کس ته ملاویږي دا قسمه پوسټونه او ویډیوګان چې دي تاسو به کتلي نو موږ په سیاستو کې دومره وردننه شو چې موږ پسې د خپل ایمان نه ځان خلاصو هغه یوازې د نواز شریف پارټي نه ده هغه هر یو پارټي شو هغه کله عمران خان پارټي ده کله نواز شریف ده کله زرداری ده کله مولانو ده خو دا ټول چې دي په دې کې داسې کسان دي چې هغه پسې ځان د ایمان نه خلاصوي خو چې زموږ پارټي چې ده دا څوک سپورټ کوي نو اوس چې کوم د نواز شریف دا راتلی دی نو په دې پسې یو کس بیان کړی دی هغه چې څوک د نواز شریف استقبال لاړو نو هغه به ډایرکټ چې دی هغه به جنت ته ځي د دې نه مخکې چې دی به روپۍ ورکولې بیا چې دی بریانیانې شروع کړې بیا 125 موټرسایکل خو بیا هم څوک نه تلل نو اوس چې دی ډایرکټ د جنت ټکټ چې دی دا پسې دی ورکړي خو چې دا خلک چې دی دا د نواز شریف پسې لاړ شي دغه شان دی که تاسو د عمران خان هغه وګورئ په هغې کې هم ډېرو کسانو داسې بیانونه کړي د زرداري په حق کې هم کړي دغه شان د مولانو کومه پارټي چې ده په هغې کې هم داسې بیانونه شوي دي او مخکې ورځو کې پکې هغه یو کس بیان کوو چې څوک په جمعیت کې نه دی نو هغه سبقونه او وقونه چې دي دا دې نه وای ډېر بیان یې کړو خو خالي راته ما مختصر داسې وي نو دغه شانتې پکې هغه هم بیان کړو نو قسمه قسم بیانونه چې دي دا پکې دغه شانتې راځي نو دومره هم په سیاستو کې مور نه کېږي بل دا هر سړی چې دی یو پارټي سپورټ کوي د هر سړي یو کس هغه سپورټ کوي خو دومره یې مه سپورټ کوئ چې ځان پسې د ایمان نه خلاصوئ لکه اوس چې د کس دغه بیان وکړو بل دا موږ چې لکه یو غل سړی راځي او د هغه استقبال له موږ هلته ځو بل لا د هغه لپاره قانون جدا دی او د عام کس دپاره قانون جدا دی بل سړی دی دا قسمه جرم وکړي د هغه کم سپورټر چې دی خو دا جرم یې نه دی کړی خیر که نه یې دی کړی خو بیا هم په عدالت کې چې دی په هغه باندې سزا خطرې ده او دی بیا هلته کې تښتېدلی دی نو کم ضمانتي چې وو نو هغه زموږ وزیر اعظم شو اوس هغه د هغه ځای نه راځي نو خلک په استقبال لځي او ډایرکټ په هغه جلسې ته راځي او خلکو ته چې دی هلته کې به خطاب کوي که دا به بل سړي دا جرم نو هغه به ډایرکټ د ایرپورټ نه اوچتېدلو لکه د ایرپورټ نه به دغه کس چې دی دا به اوچتېدو هغه د دې سپورټر ومي خو دغه کسانو سره چې دی هم به دا قسمه کار کېدلو دا موږ چې تباه یو دا د دې د وجې نه تباه یو چې موږ خپل تپوس نه کوو چې د دې دپاره جدا قانون دی او زموږ دپاره چې دی جدا قانون دی خو موږ دومره هغه سپورټ کوو چې خپل ایمان چې دی هغه پسې خرڅو لکه خپل ایمان نه چې دی موږ پسې ځان خلاصو خو چې خالد هغه جلسې نه چې دی دې ته خلک راغونډ شي نو دا قسمه خبرې چې دی دا مه کوئ په پارټۍ پسې که تاسو سیاسي جماعت یو سپورټ کوئ که د عمران خان پارټي ده که نواز شریف پارټي ده که د مولانو پارټي ده ها سپورټ کوئ خو دومره پسې مه ورننه کېږئ بل دا تمه ترې مه ساتئ چې یو د پښتنو پارټي ده هغه به پښتنو ته چې دی د هغو حق ورکړي دغه شانتې مولان چې دي هغه به اسلامي قانون نه ولي نو داسې فضول خبرې دي بل دا سیاسي خبرې دي لکه ستاسو سره چې دی دغه سیاست کوي خلک چې دی د نورو ملکونو سره سیاست کوي دی چې دی د عوامو سره سیاست کوي تاسو وګورئ دا تېر شوی حکومت دی چې دی د مهنګایي خلاف راغلی خو کله چې هغو ته حکومت میلاو شو هغه هر سره چې دي د هغې نه الټه ګران شو بیا وایي چې موږ ملک چې دی هغه د دیوالیه کېدو نه ویستلو نو دا ټول چې دی دا ستاسو سره سیاست کوي نو داسې پکې مه ورننه کېږئ چې تاسو پسې ځان د ایمان نه خلاص کوئ